کتابونو کې واقعه لیکلې وایي علاقه کې یو عابد و یو بزرګ و دا واقعه مخکې اوریدلې ایمان یې اوریدلې نور علماو نه اوریدلې وي و خاتمه پورې ته خبره کوم چې عملونه وې ټول مرتي کې خو چې خاتمه خراب وشي نو بدله خطرناکه خبره دی وجه نه ځان له دعاګانې غوښتل پکار دي چې الله پاک دې مونږ ټول آخري خاتمه بل ایمان وکړي چې بې ایمانه دنیا نه لاړ نشو نو هغه عابد پس شیطان ولګېدلو چې یاره پس طریقه باندې دغه عابد ګمراه کم بلیاره یې کم نو شیطان ډېر مختلف چالونه وي د هر چا لپاره شیطان مختلف منصوبه وي نو یو عابد لپاره منصوبه جوړه کړه چې هغه عابد د شپې الله عبادت کولو نو دا ترم په عبادت باندې ودرېدلو نو دغه عابد څه چې کله دا شیطان په سپینو جامو کې ولاړ دی عبادت کوي امام نو دا عابد په ځل کې راغی چې ورګه اوس مې مقابله کې اسراغ نو زه په عبادت کې مقابله کوم چې دنه ډېر دی الله عبادت وکم خو شیطان خو نستړی کیږي دا سړی ستړی شولو چې کله عبادت نه فارغ شولو شیطان نه پښتنه کوي او یاره ته ډېر زیات کوي ته ډېر طاقت کې او ډېر خپل عبادت ته وکړو مال هم داسې طریقه وخایي چې په ما کې هم داسې طاقت پیدا شي چې زم د الله عبادت داسې وکړم چې څنګه یې ته کوي چې زم د الله سره بندګي وکړم نو خو شیطان هغه ته وجه چل شوی دی چې ما قتل کړی د قتل په وجه باندې ما زړه مضبوط شوی نو اوس مې عبادت مضبوط دی لهذا قتل وکړه تا زړه مضبوط چې ته په عبادت ته تکړه شي وی چې نه مړه څه کوي قتل خو را باندې اوس ما کوس بې ګناه کس را باندې څه مړ کوي بې ګناه کس کو نشم مړ کولی بل داسې کار راته وښایه چې بل داسې کار وي احسان وي هغه وکړم خو دا قتل نشم کولی وی که داسې چاله چې زنا وکړه زنا کول سره په تا کې طاقت راشي نو به بیا ته عبادت کولی شي نو دغه عابد دی مړه یاره صحیح کار راته چې ته وښایه چې آسان کار وښایه نو ته خو راباندې اوس یاره باندې قتل کوې یاره باندې زنا کوې زه داسې شی ښایم چې زه عبادتو کې تکړه شم خو د غلط کارونه خو راباندې مه کوه نو هغه شیطانو ته یې وایي چې ګوره ته قتل هم نشې کولی زنا هم نشې کولی یو وړوکی کار دی شرابونه یو غړپ وکړه په اخ کې هم دومره طاقت شته چې تا عبادت یې باندې مضبوط شي ته د عبادت ته ښکلي کوي یو چې زه مړه په دا ټیک دی یو شراب غړپ یې وکړم بیا توبه وباسم خو چې د عبادتو کې مطلب قوت پیدا شي چې عبادت مضبوط کوم د الله ډېر بندګي وکړم نو بس لاندې د دوکان او زنانه پکې شراب خرڅول دا د سړی دوکان له تللی شراب یې راغلی شراب یې څنګه څښلي دي نو شراب خو الله پاک دې موږ ټول حفاظت وکړي شراب خو په دماغ باندې او په عقل باندې پرده راولي نو په هغه پرده راغله او هغه چې کومه جینۍ کومه زنانه په دکان کې وایي هغې ته یې زنا بالجبر په زور یې زنا وکړله او چې کله یې زنا وکړله بیا چې کله هوش کې راتلو ویل چې اوهو ما خو دې زنا وکړله او دې خو خلکو ته پته ولګېږي دغه خلکو ته وایي هېڅ جینۍ پسې قتل هم کړله مړی نو هغې نه بعد چې کله په علاقه کې پته ولګېدله چې یاره د سړي خو داسې کار کړی دی نه یې ونیولو جیل ته یې کړلو آخر دا چې سزای موت اعلان وشولو دې لپاره چې پانسي کوي نو چې کله پانسي کولو شیطان ولا بیا راغلو اوس ټول عمر عبادت کړی دی شیطان ولا بیا راغلو چې شیطان ولا مخې له راغلو نو دا سړی ورته چې مړه ګوره شینه خو ټول تا په ما باندې وکړل نو خیر دا اوس خو مې اخلاص کوي نه مې نه چې پانسي کوي مې لہذا مدد مې وکړه چې کوشش راسره وکړه نو شیطان ودې وایي ګوره زه دا مدد کوم خلاصوم دی خو په دا شرط باندې چې ما ته سجده وکړه سجده راته وکړه بیا اخلاص کړم نو سړی ودې چې یاره مړه سجدې ته څنګه وکړم مینې نه په مارۍ کې مې پړی اچولی شوی او دی چې سجده راته وکړه وایي خالي سر راته ټیټ کړه نیت د سجدې وکړه ما ته چې یاره زه تاته سجده کوم نیت یې وکړه ما ته بس وایي بیا خلاصان ته بېغمه اوسېږه نو سړي چې څنګه نیت کړی او څنګه یې سر ټیټولو خالي بس هغه پړی پرې باندې راښکلو تختې ته نه بس سړی پانسي شروع مړ شو اجه څومره نیک اعمال یې کړي وو هغه ټول عملونه یې ضایع او برباد شو نو انما الاعمال بالخواتیم د عملونو دار و مدار په خاتمه باندې هغه غزوه خیبر واقعه مې دا بیان کړی چې په غزوه خیبر کې یو شپونکي چې کوم د ایمان راوړلو یو قسم عبادت یې نه وکړی او مال ته په جنګ کې شریک شولو شهید شولو الله پاک جنت له ورکړو یو عمل نه وکړی مخکې عملونه چې هر څنګه کړي وو خو اخري خاتمه یې بالایمان وشوله الله تبارک وتعالی له لوی مقام ورکړ